بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه محمد عثمان، تاسو پروګرام ګورئ آینه د ملکن. ګرانو کتونکو په نننی پروګرام کې زموږ سره صوبایي وزیر پبلک هیلث انجینرینګ شکیل احمد خان موجود دی. د ټول اول خو موږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. د ټول نه مخکې عثمان خان زستا او د صلاح الدین د ملکن سوشل میډیا ستاسو چې کوم ټیم دی شکریا ادا کوم چې نن یو ځل بیا تاسو مال د خبرو کولو مقرره کړه. ډېره مهرباني. سر دا ته وایي چې سبا نه بل سبا اختر دی، مهنګایي بېروزګاري ډېره زیاته په عروج باندې ده. خلک چې کوم دی نو د روټۍ پسې حیران دي. خلکو په خان صاحب باندې په تاسو باندې ډېر زیات اعتماد کړی چې مهنګایي به کمه شي، خو هغه ورځ په ورځ باندې سیوا کېږي. نو د اختر به د موقع باندې د خلکو له څه پیغام ورکوئ؟ عثمان خان داسې ده چې لکه زه بالکل تاسو سره اګري کوم چې مهنګایي ده، خلک په تکلیف کې دي. ما ته هم احساس دی، ګورنمنټ ته هم احساس دی. خو د 2 یا کلیز تاریخ که موږ وګورو نو دې کې دا ټول څیزونه آرټیفیشل بیسز باندې چلیدلي دي، مصنوعي طریقې سره چلیدلي دي. د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې په عارضي مصنوعي طریقې سره ساتلی شوی دی. لونز اخیستې شوي دي، هغه لونز بیا ریزرو د هغې په ذریعه زیات کړی شوي دي. او بیا که موږ لږ د دې 3 کالو د انالیسز وکړو چې زموږ ګورنمنټ راتلو 2018 کې زموږ هر یو څیز خساره وه. امپورټ ایکسپورټ ډیفیسټ و 20 ارب ډالر. ستا ملک نه پیسه زیاته تله، ستا ملک ته پیسه کمه راتله. هغه ډیفیسټ چې دی هغه ختم شو. کرنټ اکاونټ ډیفیسټ و هغه لاندې را روان دی. تاسې هر څیز چې هغه تبعیه سره مخامخ وو. ګورنمنټ اصلاحات شروع کړي دي، ریفارمز شروع کړي. زه هر ځای دا خبره کوم. 13 ورځ بلخیر هسپتال کې پروګرام او ایم اس کم چې بدل شوی ډاکټر سیدالرحمن صاحب هغه وایي چې شکیل خان ایمنې جنید اکبر یا پھر مصور ایم پی ایس زما په کار کې مداخلت نه دی کړی. خو هغه یو خبر انکشافات وکړي چې د پی ټی آی د جنډې لاندې بعضې داسې کسان دي چې ډرګ مافیا ده، لینډ مافیا ده، هغې سره یو مخصوص بجټ دی چې هغوی څوک نه غواړي نو هغه دغه پیسې استعمالوي او د هغې ټرانسفر کوي. یو خو داسې ده چې ایم ایس صاحب سره زما ذاتي تعلق و. دلته یو 3 کاله ډېر ښه خدمات کړي د دې علاقې یو ښه ایډمنسټریټر و. ټرانسفر پوسټینګ دا د ګورنمنټ د پالیسیز او د ټرانسفر پوسټینګ خپله یو پالیسي د هغې حصه ده. اوس زه نه یم خبر چې ایم ایس صاحب په کوم دغه کې دا خبره کړې ده. زه هر ځای کې دا خبره کوم. زما اکثره ایډمنسټریشن سره هم په دې باندې جګړې چې د دې عذاب نه د معاشره پاکول دي، معاشره خلاصول دي. او که داسې صحیح نو زما به ایم ایس صاحب ته دا درخواست وي سیدالرحمن صاحب ته چې هغې لکه په ځای د دې چې ته اشارتن خبرې کې زه ورته اوس تاسو د پروګرام په وساطت دا ویم چې ما ته په وټساپ باندې نومونه راولئ. که د تحریک انصاف ته او که د هرې پارټۍ د اکراس د بورډ د هر چا خلاف به ایکشنز کېږي، کاروایي به کېږي. داسې خبره ما ته ښکاري نه. بهرحال د هغه سوچ دی، دا اوس د هغه نه تپوس وکړي چې په کوم بنیاد دا خبره کړې ده. د ملکن خلکو دوباره اعتماد وکړو. تاسو ماشاءالله دوباره رالی، ستاسو نه وزارت ختم شوی، حکومت بیا هم اعتماد وکړو، دوباره تاسو رالی. خو مونږ چې څومره اورو نو خلک چې کوم دی د کارکردګۍ نه مطمئن نه دي. مسلې ورځ په ورځ باندې چې کوم دی سیوا کېږي. داسې ده عثمان خان چې لکه زه دا خبره کوم بیا ډېره اوږدېږي. ډیولپمنټ دا نه دی چې ته غټ بلډینګ جوړ کړه او غټ غټ پروجیکټونه وکړه. ډیولپمنټ دا دی چې د قوم ریسورسز، د قوم وسایل په هغه په هیومن ډیولپمنټ ولګي، د انسان باندې هغه پیسه ولګي، د هغه په هیلث ولګي، د هغه په ایجوکیشن ولګي، هغه ته د سکو صفا اوبه میلاو شي، هغه ته یو ښه انوایرمنټ، یو ښه ماحول میلاو شي. زه لنډ مثال یو د صحت کارت در کوم. دا په هسټري کې چېرته نه دی شوي، دا په پوره دنیا کې داسې مثال نشته. د دې کال زموږ د ایس ایس پي د صحت سهولت پروګرام بجټ 13 کال هغه 8 ارب روپۍ و، څه کال هغه 22 ارب روپو ته لاړ. هر د دې خیبر پښتونخوا هر باشنده چې دی د په جب کې 10.5 لک روپۍ پرتی دي. نو زموږ واحد صوبه ده چې موږ د پاکستان په تاریخ کې وړاندې موټروي خیبر پښتونخوا حکومت جوړه کړې، سوات ایکسپریس وی. اوس 2 زموږ نورې اپروف شوې چې یو چکدره ټودیر او دویمه چکدره نواله د مدینه پورې. انشاءالله دا پروجیکټس یو اوس په 30 تاریخ باندې ټینډر دی. د دې نه علاوه هیلث کې که موږ وګورو زموږ هیلث کارډ نه علاوه زمونږ دلته ملکن کې ټایپ بي هسپتال چې و د هغې اپګریډیشن شوی دی، هغه ټایپ اے ته تللی دی. د هغې اکوپمنټس او د هغې ایچ آر ډاکټر سرجنز بره چې کوم پوزیشن دی لاندې سپورټینګ سټاف اپوینټ شوی دی، هغه هایر شوی دی. انشاءالله هغه هم پایپ لاین کې دی. ودن 2-3 راتلونکي 2-3 میاشتو کې به هغه هایرنګ هم وشي، هغه مسله به عمل شي، اکوپمنټس به هم راشي. د هغې سره سره په ډي ایچ کیو هسپتال کې تلسیمیا سنټر منظور شوی دی، سعودي ګورنمنټ په فنډډ پروجیکټ دی. انشاءالله د هغې ټینډر هم په پروسس کې دی، هغه به هم دلته کار روان شي. د دې نه علاوه زه ایم این اے صاحب ته به خراج تحسین پیش کوم چې د هغه په ایفرټس چونکې هغه پی این ډي چیرمن دی، هغه ایفرټس کړي او 50-50 چې نیمې پیسې به د صوبایي حکومت وي، نیمې به د مرکزي حکومت وي.
د 1 ارب 12 کروڑ روپو زمونږ الریډي اپروو چې هغه بجټ کې ADP کې ریفلیکټ شوي دي چې دلته به یو برن سنټر، ټراما سنټر او هارت یونټ، کارډیالوجي یونټ یا کارډیالوجي وارډ چې کم از کم د انجیوګرافي لیول پورې، سټنټس لګولو لیول پورې د پیښور نه خلک خلاص شي، د عذاب نه خلک وځي. چې د بټخیلې کوم ګریویټي سکیم چې ډېر زیات هغه خلکو لکه زه هغه غټ پروجیکټ شوی دی، خو د هغې چې کوم هغه مین خلکو د اوبه نشته، خلک به ټینکر جي 77 کروڑ روپۍ په هغې لګېدلي دي، خو چې کوم خلکو ته د اوبو تکلیف دی، کوم چې دا بره غریزه هغې ته نشته، پلان ایریا ته راغلي دي، هغې باندې اوس مونږ هغې دپاره پیسې بجټ کې دا سکیم مونږ ریفلیکټ کړی دی. را روان پیر په ورځ به هغې له زمونږ چیف انجینیر، کنسلټنټ، متعلقه AC هغې به راځي، د هغې فیزیبیلیټي دې ته مونږ سولر پینلز لګو او په پمپینګ باندې دا اوبه به مونږ انشاءالله د غر سر کې به ورته یو غټ ریزروایر جوړو چې دا اوبه مسلسل هلته خیږي او چې څومره زمونږ ایګزسټنګ په دې غرونو کې ټینکۍ دي چې هغې ته دغه ګریویټي سکیم د اوبو ورسي. نو راتلونکي شپږ 7 میاشتو کې انشاءالله د بټخیري د اوبو چې کوم خلک محرومه دي د هغې مسله به په مستقل بنیادونو باندې حل شي. مستری سره ماشاءالله وکیل هم یې، زمونږ ډیپټي کمشنر صوبیدار میجر معطل کړی دی. آیا د سره د اختیار شته چې د صوبیدار میجر معطل کړي، هغه بیا انکوایري وایي چې ما AC بټخیل انکوایري افسر مقرر کړی دی، خو د اوسه پورې یو میاشت تېره شوه AC بټخیل ته هېڅ قسم څه نوټیفیکیشن نه دی راغلی. آیا AC بټخیل به د صوبیدار میجر خلاف شفاف انکوایري وکړي؟ دا لیګل رولز ما داسې ډیټیل کې ما نه دي سټډي کړي چې د DC اختیار شته یا د DC اختیار نشته. آیا DC په خپل لیول د سسپینشن کړی که آیا هغه د هوم ډپارټمنټ نه یا هائی اپس نه هغه اپروول اخیستی، د دې ډیټیلز ما سره نشته. دا ډیټیلز به زه والم او خو یو خبر درته وکړم چې ناانصافي به د هېچا سره نه کېږي، انکوایري به بالکل ټرانسپیرنټ بنیادونو باندې کېږي. که صوبیدار میجر داسې انشاءالله اوس د اختر د چوټیانې دي، زه تا ته په ذمه دارۍ سره یم چې د اختر چوټي ختمه شي، ودن ویک به دا سیزونه مونږ ته مخې ته راغلي. انکوایري رپورټ پر راغلي، که انکوایریز کې څوک ګلټي ثابت شو هغه سره به خپل څه د قانون مطابق کاروایي د هغه به کېږي. که هغه انکوایریز کې هغه ګلټي ثابت نشو او الیګیشنز چې دي هغه بې بنیاده وو، صوبیدار میجر به واپس ریسټور شي، هغه به خپل پوزیشن ته واپس راشي. 13 ورځ چې کومه د حکومت وفاقي منسټرانو نه، د سیاستدانانو نه اضافي چې کوم فورس و هغې ته واپس کو، آیا په ملکنډ کې ستاسو سره چې کومه دی په خپل د لیوي رولز د ریکارډ مطابق ستاسو سره اته د لیوي سپان دي، د MNA سره 9 دي او د پیر مصور سره 11 دي، آیا ستاسو شوق ته زموږ سره دا سکیورټي ګرځي او که نه تاسو سره تریک دی؟ زما بالکل دا شوق نشته، ما سره اته نه دي، ما سره صرف 6 کسان دي. 6 کسان داسې چې هغه 3 حاضري 3 په چوټۍ او په شپږو کې 2 سره ډرایوران دي، نو یو په چوټۍ یو کسان نه دي کنه تاسو سره یو حاضري. ما بالکل لکه دا شوق نشته، ځان سره یو سپایي چې ګرځوم یا پولیس والا چې ګرځوم، هغه هم صرف د مجبورۍ د لاسه اکثر چې ته سړی روډ کې رواني ټریفک جیم وي هغه لار درته کولاو کی، نور زما نه څه شوق شته او نه دغه ځینو باندې زه یقین ساتم او خو بهرحال دغه ضرورت تحت نه لکه ستاسو 3 کسان سره کم از کم 30 کسان ما سره صرف د دور چا نه نیمه خبر هغه به هغې ته پتې، ما سره صرف 6 کسان دي، هغه شپږو کې 2 ډرایوران دي، 2 ګاډۍ را سره چلی، 3 په چوټۍ 3 حاضري، 2 ګنرز حاضري، یو ډرایور را سره حاضري. 13 ورځ د ملکنډ آل پارټیز کانفرنس وشو، هغې دا دمکي وکړه چې په ملکنډ کې منشیات فروشي ډېره زیاته په عروج باندې ده او د 3 بجلیګرو سرزمین ملکنډ لانوال لوډ شیډینګ پکې هم دی. هغوی که دا مسله حل نه شوه موږ به روډونو ته راوځو. حزب اختلاف ما دپاره قابل احترام دی، د علاقې خلک دي، په دې خاوره پیدا دي، په دې خاوره سیاست کوي. خو ما ته هغه ورځ یې یاد دي چې 2018 الیکشن کمپین به مونږ کوو، دلته به شل ګنټې بجلي نه وه، لوډ شیډینګ به و، ولټیج به نه و، پکې به نه تاوېدو، فریج به واوره نه کول. او هغه وخت کې چې په کمپین به مونږ کوو نو یو خبره به خلکو کول، جنرال پبلک عامو خلکو چې یو د بجلۍ مسله که حل شي نو نور مونږ ته د هېڅ ضرورت نشته. نن الحمدلله زه دا نه وایم چې مونږ بجلي څه داسې غټه کارنامه هم کړې ده چې بس اضافي بجلي هم جوړه کړې. هغه کومه موجوده بجلي چې وه هغه مونږ مینج کړه، مینج هم دا کړه چې په دې 3 کاله کې ریکارډ 54,000 FIRs درج شوي دي د سیویلین خلاف، د سیول پبلک خلکو، د کارخانهدارو خلاف. مثال یو کارخانه چې د هغې د میاشتې بل چې دی دا 10-15 کروڑ راځي، هغه ته به بل راتلو 10 لک روپۍ لاسیس کیو. مونږ هغه څیزونه مینج کړه، هغه مونږ سټریم لاین کړه او نن الحمدلله ته وګوره د لوډ شیډینګ چېرته فیډرو باندې بالکل نشته، چېرته فیډرو باندې 2-3 ګنټو نه زیات نشته او د هغې وجه هم دا ده چې هغه چېرته لاسیز
چرته ریکوري چرته ایریرز هغه پرابلمز دي او هغه څه د وابډا د سټاف هم کمې دی نو موږ کوشش کوو اوس هغه پوسټونه مې ایډورټایز شوي دي نو د بجلی په حواله که څوک اعتراض کوي نو هغه د 2018 نه مخکې چې کوم برباد پوزیشن و هغې ته دې لاړ شي او نن چې کوم د وابډا پوزیشن دی ګوره خواجه سرا داسې لکه داسې څیزونه لکه چې ته انساني معاشره کې ته اوس هر ځای کې به ښه څیزونه هم کېږي خراب به هم کېږي بیا د ګورنمنټ ریسپانسبلټي د هغې ذمهداري دا ده چې هغه څیزونه کنټرول کړي اکثر ما ته دا خلک وایي چې دلته کې دا خواجه سرا یا څه چې ورته دا شیمیل چې دي دا انسانان دي د معاشرې زموږ ذمهداري دا جوړېږي د ریاست ذمهداري دا جوړېږي چې هغې ته یو باعزته جابز ورکړي هغې ته روزګار ورکړي په اولنۍ مرحله کې مونږ اولنۍ یو کس دلته بټخیله کې زه اوس نوم نه مناسب نه ده هغه ته مونږ په هیلث کې جاب ورکړی زما به کوشش دی چې داسې راځي چې مونږ دغه خلکو ته هم یو ریسپیکټیبل جابز ورکړو منشیات یاد چې دا ډېر زیات په عروج باندې دي منشیات خو زما په خیال چې ما ته یاد دي نو زما په کلي کې زما د کور بهر دوکانونو په هغې کې به خلک ناسو ماشومان به هم ناسو هغوی به کولا او منشیات په میلاوېده هغه څیزونه ختم شوي هغه کنټرول شوي سلپسلت سعودي کې ته سر وایي که نه په سعودي کې ته سر وایي خو هلته هم کنټرول نه شو هلته کنټرول دی خو ختم نه شو نو دلته دا بالکل لکه زه دا نه یم چې نشته زه بالکل ویم چې شته خو روزانه که ته وګورې د نن چې کوم لیویز ریکارډ راواله د ملکنډ ریکارډ راواله روزانه په کیجیز په حساب باندې مختلف علاقو کې ریټس کېږي گرفتاری کېږي ریکوریز کېږي د هغې خلاف کریک ډاون روان دی خو بیا هم زه دا خبره کوم ستاسو د پروګرام په وساطت چې دا ریسپانسبلټي جوړیږي د ډي سي چونکې هغه کمانډنټ لیویز هم دی او هغه دې وخت کې چې زه څومره ینم هغه یو کمیټمنټ هم لري دې حواله باندې زما ورسره مسلسل په هغې کې رابطه کېږي اسسټنټ کمشنر چې کوم زموږ نوی راغلی بار بار مسلسل زما د هغه سره رابطه کېږي لیوی صوبیدار میجر چې اوس کوم ایکټینګ جوړ شوی مسلسل ما هغه سره رابطه کېږي زه ورته یم چې دې څیزونو کې دا مه ګوره چې دا پی ټي آی دی دا این پي دی دا یو ناسور دی چې دا په هر رنګ کې دی په هر اجنډه کې دی دا د دې معاشرې دشمنان دي د انسانیت دشمنان دي د دوی خلاف په هر صورت سخت نه سخترینه کاروایي چې دا هغه په کار ده چې وشي نو لګیا یو په هغې کې موږ پلوس کوو خو زه پبلک نه هم زما دا دغې چې پبلک کوپریشن نه بغیر تا ته ګورنمنټ هیڅ څیز لکه تا ته هغه ریزلټس ګورنمنټ به ایفرټس کوي کوشش به کوي خو چې زموږ کوپریشن ورسره نه وي د پبلک کوپریشن ورسره نه وي نو هغه څیزونه ته مکمل نشي کنټرول کولی زه یو ځل تللی وم دلته کې مدد سنټر دی که څه دلته کې دا ریاب سنټر دی دا ډرګز ایډکټ والا هلته ما دومره ښکلي ښکلي ځوانان هلکان مشران مختلف چې د هغې هغه مخکې کوم حالت کې ما لیدلي وه اوس چې په کوم حالت کې ما له پترس رالی ما هغې ته ووې ما خپل نمبر ورته ورکړو د هغې هغه چې کوم ایډمنسټریشن و هغې ته ما ووې چې دوی نه ډیټا کلیکټ کوي دا منشیات دوی د چا چا نه اخیستي د چا چا نه اخیسته ما ته نومونه راکړئ زه ذمهوار یم چې څوک کولی شي ما سره دې وکړي یقین وساته چې هغې 2 میاشتې شوي د سنګل د اوسه پورې ما ته چا هېڅ قسمه انفارمیشن نه دي راکړي چې دا سورس چېرته دی او دا مونږ د کوم ځای نه به اخیسته نو د خلکو تعاون هم پکار حکومت په تانه کې دغه نشیان لپاره یو سنټر جوړ کړی دی هغه سنټر کې دا اقدامات ولې نه کېږي چې سړي په سرکاري سطح باندې چې کومه دی ریلیف میلاو شي هغه بالکل کېږي دې وخت کې هغې کیپیسټي چې د هغه تقریبا 25 بیډز دی هغه انشاءالله مونږ زیاتوو ما الرډي هغې کې زمونږ چې سوشل ویلفیر کوم منسټر دی ما هغه سره خبره کړې اوس چونکې زموږ بجټ وشو فنډز به ریلیز شي هغې کې مونږ کیپیسټي زیاتوو چې هغه کم از کم مونږ 100 بیډز ته ورسو هغې کې مونږ سایکاټریسټ ډاکټرز هغې میډیسنز چې څومره ګورنمنټ لیول باندې کېدي شي انشاءالله هغه به مونږ کوو د هغې سره سره پرایویټ سیکټر کې چې کوم ریهب سنټرز دي هغه هم به مونږ سپورټ کوو د ملکنډ لیوي 300 نه زیات کسان ریټایر شو تاسو هغې ته یقین دهاني ورکړئ چې تاسو به واپس راځئ د دغې لیوي د اهلکارو د مستقبل څه پوزیشن دی او د لیوي نه پرې ډېر زیات کمی دی د برتۍ څه پوزیشن دی ما بالکل دا یقین دهاني چالنده ورکړي تاسو به واپس راځئ هغې کې څه 2-3 څیزونه داسې شي چې هغې کې هغه امینډمنټ چې کوم دوی راوړی لکه د کنسټیبل دپاره ریټایرمنټ ایج هغه دوی ایښی 42 سال اوس یو الګ یو ځوان په 25 کې برتی شي او په 42 کې ریټایرډ شي نو د لینث اف سروس چې دی هغه 18 سال نه جوړیږي 17 سال جوړیږي پنشن کې پرابلمز راځي نو هغه بیا ما ہوم ډپارټمنټ ته زه لاړم چې د کانسټیبل دپاره د ریټایرمنټ ایج چې دی د 42 په ځای باندې 45 ته کوي نو هغې باندې الرډي هغې هغه امینډمنټس کړي دي هغه لا ډپارټمنټ ته تللي دي چې د هغه ځای نه ویټ شي هغه به راشي کیبینټ ته او انشاءالله چې څنګه لا ډپارټمنټ نه ویټ شي کیبینټ ته راشي نو زما امید دی چې اګست په میاشت کې به هغه رولز
امندمنت نوټیفیکیشن وشي برتی به سٹارټ شي خو د برته سٹارټ کېدو نه مخکې دلته لیویز والا تللی دي دارالقضا کې سټې اخیستې وه دارالقضا نه کیس ټرانسفر شو پېښور های کورټ ته اوس هلته هغې کې سټې باندې هغه روان دي نو چې دا رولز امنډ شي انشاءالله زموږ کوشش به دی چې ډپارټمنټ کمانډنټ ملاکنډ لیویز هغه هلته خپل جواب جمع کړي چې دا زموږ رولز مطابق شوي دي نو چې څنګه سټې ویکیټ شي داسې به انشاءالله موږ دلته کې د ریکروټمنټ کوو د میرټ په بنیاد بالکل په ګراوند باندې به کېږي په میدان باندې به کېږي دا زه د اوس نه په ذمهوارۍ سره درته وایم د دې قوم بچي به برتي کېږي او چې څنګه د برتۍ دا پروسس پوره شي نو دویمه خبره زه دا درته کوم چې انشاءالله موږ به ملاکنډ لیویز بیا مرچ کوو زم کوو به په ریګولر پولیس کې بلدیاتي انتخابات را روان دي تاسو هم دا واضحه کړه چې د منګۍ د لاسه چې کوم دی نو خلکو له ډېر زیات مشکلات شته نو چې دا منګۍ او دا بېروزګاري نو آیا ستاسو څه خیال دی به بلدیاتي انتخاباتو کې به د پي ټي آی امیدوار کامیاب شي ډیپینډ کوي ګوره لوکل ګورنمنټ الیکشن چې دی دا ډیپینډ کوي لکه جنرال الیکشن کې سل په سله خلک پارټۍ سره ځي لوکل ګورنمنټ کې 50% پارټي او 50% دا کینډیډیټ خپله سر رسوخ دا خاندان دا ذاتي تعلق د خلکو سره دا خدماتو ته خلک ګوري نو انشاءالله بلدیاتي الیکشن چې کېږي موږ کوشش به دی چې موږ داسې امیدواران مخې ته راولو چې هغې ریپوټیشن د هغې خدمات او انشاءالله بلدیاتي الیکشن کې به ملکند کې یوازې نه پوره صوبه کې به انشاءالله پاکستان تحریک انصاف بهترین نتایج ورکړي ښه اخري تپوس کوم چې ملکند کې په درځنونو دفترې هغه د کرای په بلډینګ کې دي زموږ سره ډېر لوی لوی ځګونه په بټخېله کې شته دي حکومت په کروڑو روپۍ د دغې په مد کې د کرایې او د مرمت په مد کې ورکوي ستاسو دومره اوږده تکه له اقتدار کې روان دي تاسو دې ستا اقدامات کړي چې دلته کې یو ځان سکرټریټ جوړ شي کم از کم حکومت ته خو په سالانه په کروڑو روپۍ بچت کېږي دا عثمان خان داسې دی چې ته بالکل ټیک وي یو خو زموږ ډسټرکټ سیکرټریټ دا جوړ شوی دی خو هغې کې هم دومره کیپیسټي نشته چې ټول ډپارټمنټس د هغې ته راولي بله ډپارټمنټس دي دا ما الریډي چیف منسټر صاحب سره خبره کړې ده او هغه بیا د میاش مخکې یو کابینټ میټینګ کې یا 15 ورځې مخکې چې لکه دلته د هر سی ان ډبلیو مثال به والم د دې سره یو پلاټ پروت دی زه وړوکی وم او د عمر ته راورسېدم چې هغه اوس هم خالي پروت دی هغې کې که مونږ چې ته سمري موف کړو چې یاره دا ریسکیو 1112 ته ورکوي چې هغې خپل سټیشن جوړ کړي هغې پیل تخپه کېدي وې زما پراپرټي د زه بل له نه ورکوم دلته انډسټري یو پلاټ پروت دی ټیکنیکل کالج زموږ په رنټډ بلډینګ کې دی هغې ته موږ بار بار لیټر کړي سی ایم ډایرکټیو راغلي هغې پیل تخپه کېدي زما پراپرټي ده نو ما چیف منسټر صاحب سره خبره وکړه چې پرنسپلي دا سیز غلط روان دی دا سټیټ پراپرټي ده دا د ډپارټمنټ ذاتي ملکیت نه دی د چا ذاتي ملکیت نه دی ستا خبره زه بالکل هغې سره اګري کوم هغه زه سیکنډ کوم هغې باندې اوس هغې اس ام بي آر ته تیر لاست ویک اس ام بي آر ته هغه ډایرکشنز ورکړه چې څومره سټیټ لینډز دي دا ټول بورډ اف ریونیو لاندې راوله د ډپارټمنټ د کنټرول نه وباسه چې دا د سی ان ډبلیو ده او دا د اریګیشن ده او بیا دا د هیلث او دا د انډسټري ده هغوی په خپلې قبضې اچولي دا ټول لینډ ریکارډ راوله او دا د بورډ اف ریونیو لاندې راوله بیا چې کم ځای کې زموږ ته د بلډینګ ضرورت دی د دفتري رینټډ بلډینګونو کې دي یا داسې ګورمنټ ته ضرورت راځي نو هغه به بورډ اف ریونیو به هغې ته بیا الاټ کوي نو انشاءالله دغه مسله به هم حل شي که خیري سبا نه بل سبا لوی اختر دی خصوصا د بیګیټاره خلکو ته د پښتونخوا خلکو ته او مسافرو ته څه پیغام ورکوئ زه ایډوانس کې ټول مسلمانانو ته د دې ملک اوسیدونکو ته د دې پښتونخوا باشندګانو ته او په خصوصي توګه باندې زمونږ هغه غرونه چې هغه په مسافرو کې دي پردیس کې دي بهر دنیا کې دي هغې ته د خپل طرف نه پیشګي ایډوانس د اختر مبارکباد ورکوم او چونکه کووډ لهر لا ختم نه دی ډیکلاین راغلی دی خو که موږ وګورو کراچۍ کې هغه بیا 19% ته ورسېد اسلام آباد پنډۍ کې بیا 11% ورسېد الحمدلله ملکند ته بچ دی خو دا بچ نشي پاتې کېدی که موږ احتیاط ونه کړو زما به دغه یو سپیشل ریکویسټ وي د ملکند خلکو ته د دې صوبې خلکو ته ټولو ته چې اختر دې موږ بالکل ښه طریقې سره هغه د مونږ ومنځو مناو دی کو خو د هغې سره سره احتیاط چې دی هغه ډېر زیات لازمي دی کم از کم ماسک سینیټایزرز فاصله د دې خیال دی وساتو شکیل خان ملکند سوشل میډیا د ټیم راکولو ډېره زیاته شکریه ډېره مننه جی مهرباني ګرانو کتونکو دا شکیل احمد خان تاسو د هغه خبرې واورېدئ مونږ به ټیم په ټیم د هغوی سره رابطه کوو د علاقې د عوامو ته به هغوی خپل پیغام وړاندې کوي د بل پروګرام پورې خپل کوربه عثمان له اجازت ورکوي د الله په امان